أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نهم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 175-176. واقعات د بنی اسرائیل شروع په دې آیتونو کې الله تعالی د یو کس واقعه ذکر کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چونکې مخکې مونږ ویلو چې پیغمبر علیه السلام د دې د واقعو نه څه خبرو، د دې د عالمانو نه تپوس نه و کړی، د دې کتابونه یې نه و کتلي چونکې پیغمبر علیه السلام امي و. مخکې مونږ ویلو نو الله تعالی د مخکې زمانې د موسی علیه السلام د زمانې چې کوم واقعات شوي وو او دې یهودو ته ښه پته وه چې او دا زمونږ مخکې زمونږ د پلار نیکو او زمونږ چې کوم خاندانو د هغې کې دا واقعات شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه واقعات بیانوي او بالکل حق او سچ بیانوي. نښه د دې ده چې دې ته الله تعالی جبریل علیه السلام دته رالیږي او دا واقعات ورته د هغې بیانوي. یهودو له پکارو نښې ورته د رسول الله معلومې شوې وې چې په پیغمبر علیه السلام یې ایمان راوړی. نو الله تعالی وایي واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا، بیان که دی ته ولوله او دی ته خبر د هغه کس چې ورکړو موږ ته هغه ته خپل آیاتونه. فانسلخ منها، خو هغه آیاتونه چې کوم علم هغه له موږ معرفت د الله تعالی ورکړی و هغه د هغه نه ووتېده او فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، نو ولګېده هغه پسې شیطان او شه د ګمراهانو نه. تفاسیر لیکلي دي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د دې آیت مصداق د بني اسرائیلو کې یو کس و چې د هغه نوم و بلعام ابن باعوره. او چې کله موسی علیه السلام د فرعون غرق شو، موسی علیه السلام په دریاب او بني اسرائیل دی راووتېدل، میدان تیه کې پاتې کېدل. الله تعالی موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې خوا کې یو کلی یو ښار دی بلقا نوم یې دی، نو خپل ملګري بني اسرائیل ځان سره که او په دې کلي باندې حمله وکړه او جهاد وکړي. موسی علیه السلام خپل لښکر ځان سره کړ. د دغه کلي چې کوم باچا او کوم نګران هغه ته پته ولګېدله نو هغه ویرېده چونکې هغه ته پته وه چې د فرعون عمره جابر بادشاه او طاقتور بادشاه هغه د موسی علیه السلام مقابله ونه کړلی شو. نو موږ دې څه وکړو؟ نو راغی د دوی په قوم کې یو کس و، یو عالم و او الله تعالی ورته اسم اعظم هم ورکړی و، مستجاب الدعواتو، دعاګانې به چې غوښتلې الله تعالی به قبلولې، دومره د مرتبې خاوند و. نو دغه بادشاه او د ده لښکر راغی او دې بلعام ابن باعوره ته کېناستل. وایي موسی علیه السلام او د هغه قوم په موږ باندې حمله کوي او راځي را باندې، نو موږ راغلي دې له یو چې ته دعا وکړه چې هغه زمونږ د دې قوم نه الله تعالی واپس کړي او موږ ترې بچ شو. نو بلعام ابن باعوره ورته وایي زه څنګه ووایم، خو د الله پیغمبر دی، زما او د هغه دین خو یو دی، زه د هغه خلاف دعا نشم کولی، هغه سره خو فرشتې راځي، الله تعالی ورسره خبرې کوي، نو زه څنګه هغه ته خیرې وکړم؟ دی لګیا لښکر هم ناست دی، که ته نه کښېنو په موږ به حمله وکړي، ته به چېرته ځې، موږ به څه کوو، دا قوم به رانه والي، قسمه قسم خبرې. دی وایي زه به خیر دی ستاسو دپاره به زه خپل استخاره به م وکړم، څه اعمال به وکړم چې زه وکړم دا دعا که ونه کړم. الله تعالی په هغې کې هم دته ښکاره کړه چې ګوره د موسی علیه السلام خلاف دعا ونه کړي. دا قوم ولګېدو او دا ټول د شیطان چالونه وي. نو دوی په بله غاړه راتاو شو، ښځې ته وله
هدیې او تحفې او سره سسو رشوت شروع شو چې ته د خاوند رضا کړه او دې ته تیاره کړه. ګوره دا خو موږ له پکار دي، ته زموږ قوم کې اوسېږي نو موږ سره ملګرتیا پکار ده، ده له پکار دی چې دعا وغواړي. نو ښه دعا ته شروع شوله. دی وایي کله به پرېږدمه، ته کله پرېږدې نو موږ به چاته پرېږدې او دا بچي به چاته پرېږدې. ګوره داسې کار دی چې د قوم سره ودرېږه، پیسې هم درکوي، هدیې هم درکوي، تحفې هم درکوي او دا دي. نو شیطان دی د ښځې په غاړه باندې څه کو، د هغې په چال کې یې راګیر کو. اخري مجبوره شو، اخري د ښځې نه مجبوره شو، وایي زه چې ته وایې دعا به وغواړم. نو په خر باندې کېناستې دی، یو ځای ته د هغه قوم لښکر دی ورسره دي او ځي هغه ځای کې به دعا غواړو. وایي سمنځه پورې لاړه، خر هم واپس شو، هغه نه ته مخکې دی د هغې نه کوز شو، مخکې لاړه او دعا دانې جامې شلولې دي او خپل چې کوم ترکیب و خپل لاره هغه یې کوله. نه دی دعا غواړي د موسی علیه السلام د قوم او د هغه خلاف. الله تعالی هغه دعا الټه کوي چې دی وایي چې د موسی علیه السلام او د هغه قوم اخري الټه کېږي او د هغه د قوم پسې کېږي. که دی د خپل قوم ښه غواړي چې الله زما قوم بچ کړي، د دې خیر ولټوي، نو هغه دعا هغه د موسی علیه السلام به هغه قوم پسې لګي. قوم ورته وایي ظالمه څه کې موږ دې څه نه راوستی، موږ دې نه راوستی چې ته موسی علیه السلام ته خیرې وکړه، نو الټه خو ته خو موږ پسې لګیایي. دی جواب کې وایي زما ژبه زما اختیار کې نه ده. ولې دا خو د الله تعالی چې د کوم ځای نه وینا کوي، که الله وغواړي نو د لاس به هم وینا شروع کړي یو غوښه نه. نو دی وایي زما ژبه زما اختیار کې نه ده. زه خو تباه او برباد کړم، دنیا آخرت خو مو رانه تباه کړ، خو یو چل درته ښیمه او هغه چل دا ده چې تاسو به غالب کېږئ په یو صورت کې چې د موسی علیه السلام چې کوم لښکر راوستی دی، خیمې تاسو ته خفې کړي دي او د جنګ لپاره راغلي دي، نو د خپل قوم ښایسته جینکۍ چې هغوی ځان سنبال کړی وي د سسیز د خرڅولو په بنیاد باندې د دې قوم ته ورولېږئ. چا له څه ورکوي او چا له ټوکې ورکوي. مثال کې طور خبره کوو، لکه څنګه چې د نن زمانې د ښځې سامانونه او کډې خرڅوي، نو د خیر جینکۍ تیارې کوي او هغه دې قوم ته ورولېږئ په دې بنیاد باندې چې هغوی پکې مطلب ځان له څه خرڅوي. نو چې کله د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس په دې ګناه کې مبتلا شو، نو الله تعالی عذاب به د دوی نه لاړ شي. الله تعالی په دې ډېر خفه کېږي چې یو قوم په ګناه کې مبتلا شي. موسی علیه السلام چې ولیدو چې ښځې لښکر ته رادننه شوې، څوک څه خرڅوي څوک څه خرڅوي، قوم ته وایي دا وباسئ، دا کومه غاړې راغلي دي. قوم وایي مونږ خو ګناه نه کوو، خو خوراک ته مو ضرورت دی، نو د چا نه مثال کې طور پر سا اخلو، د چا نه سا اخلو، د چا نه جامې اخلو، د چا نه پیزار اخلو، د چا نه خواږه اخلو، نو مونږ خو ګورې ګناه نه کوو. موسی علیه السلام وایي انجام به م بد وي. ګورې یو بني اسرائیلي په سالم لښکر کې یو کس په ګناه کې مبتلا شو، د هغه زنانو سره یو کس الله تعالی د هغوی نه خپل مدد اوچت کړو او څه چل یې وکړو، په یوه ورځ باندې د بني اسرائیلو طاعون مرض پرې راغی، 70,000 کسان په یوه ورځ باندې چې مړه شو، صرف د یو کس د ګناه د وجې. الله تعالی دا خلک ولګېدل، هغه ښځه او سړی هغه یې چې ده نو په سوله یې کړل، توبه یې وباسله، الله ته متوجه شو چې زموږ نه غلطي شوې ده، الله تعالی ته هغه طاعون مرض لرې کړو. نو په دې آیتونو کې هغه واقعي طرف ته اشاره ده. الله تعالی وایي چې ده له موږ خپلې نښې ورکړې، دومره پورې حد ته رسېدلی وو چې دعا به یې کولو نو الله تعالی به دعا قبلوله. خو څه چلو شو، فاتبعه الشیطان فانسلخ منها، هغه هر څه ترې ووتېدل او ورپسې آیت کې فرمایي ولکنه اخلد الی الارض، دغه سړی بلعام ابن باعوره دی مایل شو ځمکې ته. د ځمکې نه مطلب دا چې ځمکه جایدادونه او په دې ځمکه کې چې څه دي، که پیسې دي او که څه دي، نو دې ته مایل شو. نو واتبع هوا او د خواهشاتو تابعدار جوړ شو. موږ ته هغه خپل اسم اعظم مو ورکړو، دعا یې قبلېدل، هغه هر څه مو ترې واخیستل، د خواهشاتو تابع شو. نو فمثله کمثل الکلب، د ده مثال داسې شو لکه په شان د سپي. او ده چې دعا غوښتله او نه هغه الټه شوله، تفاسیر لیکلي دي د ده دا ژبه راووتېدله او په دې سینه باندې پرته وه، د ده ژبه یې راووته او په سینه پرته وه. الله تعالی وایي د ده مثال په شان د سپي شو، دنیا هم برباده شوه، آخرت هم برباد شو. په ځناورو کې د ټولو نه بدترین څیز هغه سپی دی. بیا د هغه ژبه هر ټیم
که هغه غوسه هم وي او که هسې ناز وي نو ژبې څه وي دا بار پرته وي. په ځناورو کې د ټولو نه په تکلیف سره چې کوم ساه اخلي نو هغه په هغې کې سپی دی. ځکه نور ځناور هغه چې څومره دي نو هغه یې ساه ښه په اسانه اخلي او په سپېمو او دغه سپی چې کوم دی دی په زور باندې ځکه ساه ځان له هغه ګنده هوا رابر کوي او تازه هوا دننه کوي. نو دا سپی موږ تاسو وینو دی هر وخت شروع وي او هغه ژبې رابر کړي وي. نو دا د ده د دې کس مثال الله تعالی د سپي په شان ته ورکړو. واتلو علیهم اولواله په دوی باندې نبع الذي خبر د هغه کس آتیناه چې ورکړو موږ هغه ته آیاتنا خپل آیاتونه فانسلخ منها ووتېدل د هغه نه هغه آیاتونه فاتبعه الشیطان ولګي د ده پسې شیطان فکان من الغاوین نو شدې د گمراهانو نه. ولو شئنا کو چرې وغواړو موږ لرفعناه بها اوچت کړی به موږ د لره په دې کې ولكنه اخلد الى الارض لیکن دی مایل شه ځمکې ته واتبع هواه او تابعدار شه د خواهشاتو. فمثله مثال د ده کمثل الکلب په شان د سپي شو. ان تحمل که حمله کوي علیه په دې سپي باندې یلهس جبر راوباسي او تترکه یلهس او کو پرېږدي دې سپي لره یلهس نو جبر راوباسي. ذلك مثل القوم الذين دا مثال دا قوم دی کذبوا بآیاتنا چې انکار کوي د آیاتونو زمونږ. فقصص القصص بیان کوه د حق لعلهم يتفکرون د دې دپاره چې دوی سوچ کوي. ساء مثلا القوم الذين بد مثال دا قوم کذبوا بآیاتنا چې انکار کوي د آیاتونو زمونږ وانفسهم كانوا یظلمون او دوی څه کوي وكانوا يظلمون او د دې ظالمان. واخر دعوانا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.